اے د دنیا خوشبخت انسانا ګور دی خندا پس جړه را روانه ده. اے د دنیا د ایسی او د ایټرو د سہولیات والا د آخرت سخت را یاد کا. دا خبره په صحیح حدیث کې راغلی ده. امام مسلم د الله د نبی صحیح حدیث په 2807 نمبر کې ذکر کړی دی. د الله نبی فرمایي د دنیا خوشاله به هم په آخرت کې ختم شي, د دنیا غمونه به هم په آخرت کې ختم شي. د الله نبی او سره فرمایل یؤتا بانعم اهل الدنيا من اهل النار یوم القیامه. یو جهنمی براوستی شي چې هغه په دنیا کې ټول عمر خوشاله تیرې کړې دي. ا دنیا کې ټول عمر ایسیګان او ایټرې وي, بینک بیلنس پراپرټي او جیدادونه او سہولیات او خزي او بچیانو, اعلی کړایان او ګډان او چرګانو. هغه مالدار سړی براوستی شي او د الله نبی فرمایي فیصبغ فی النار صبغه, یو جهنم کې بس صرف یو غوپه ورکړي شي او بیا به الله را بار کړي. او الله تعالی بوتوي یا ابن آدم اے دا آدم بچیا هل رأيت خيرا قط في الدنيا هل مر بك نعيم قط. اے انسانا دنیا کې د چرته خوشحالي دي دا ایټرو والا مالدار ووره ستاسو د مالداري او د دولت دا ټول خوشاله یو نه یو ورځ ختمیدونکې دي. اے دنیا والا چې جهنم کې یو غوپه وخوري نو الله به وی چرته نعمت پیژني. اے د آدم بچیا خوشحالي پیژني, هغه به وی فیقول الله والله یا رب. خوشحالي ستوي اے رب نعمت ستوي, اے رب سہولیات ستوي, زه نه پیژنم. دا څه شي ورکړ د جهنم یوې غوپې دا تاسو سره خو ډیر گاډیو ستا خو ډیر اعلی خوراکونه نه پیژنې خوشحالي. لا والله یا رب, اے رب ستا په ذات مې د قسمی زما خو جون په غمونو کې تیر شو. اے رب زما زه خو وړو کې لوی شم په غمونو کې, خوشاله ما نومم نه دی اورېدلې. اے رب وړو کې لوی شم ملائک به وخاندي چې ستا یاد شو هغه تکبر جن, هغه په یو بٹن ایسی او په یو بٹن ایټر کولاول دی هیر شو, هغه یک سلای او هغه منول او هغه سینجه او هغه پټرول والا ګاډي دی هیر شو, هغه مخکې ورستو نوکران دی هیر شو, هغه کړایان او ګډان دی هیر شو. دی بوئی لا والله یا رب, اے رب ما نه دی لیدل خوشاله, زه غمونو لوی کړی یم, زه د غمونو بچی یم. بیا الله تعالی وی دی لره کې جهنم ته ورولې. د دین بعد یؤتا باشد الناس بوسا فی الدنیا, هغه د سکروټ کو د پاسه بوډه اسیا به براشي, هغه سیدنا بلال چې د کانی په سینه باندې پراته دي, هغه صحابه کرام او هغه غریبانان چې دنیا کې خپل کور نه په کندر کې اوسېدل, دنیا کې به روټه خپل بچو ته نیمه کړه بچي, ماسپهین مخره ما خام به اوخره له خوب به خو هغه لسو یولسو رزو والا لګو والا براوستی شي, غمزپلی براوستی شي, هغه افغانیان مهاجرین براوستی شي چې د شپې یو بچی باندې بچی په وګ باندې پراته او په انتظار خلکو له کورونو نه بار کړو. دا غمزپلی بل الله مخه تراوستی شي او الله نبی علیہ السلام فرمای فیصبغ صبغه فی الجنه, الله به جنت نعمتونه کې یو سکند وردن نه کې او بیا به راځي. دغه بربندو خلقنا, دغه به لباس خلقنا, دی لګو تندو والا خلقنا, دی بیکور خلقنا, دی جیلیانو نا, دی اسیرانو قیدیانو بندیانو نه رب العالمین تپوسو کی یا ابن آدم اے دا آدم بچو هل رأیت بوسا قط, تاسو چرته په دنیا کې غم لیدل؟ هل مر بک شدتا قط, په دنیا کې د لوګ لیدل ده, په دنیا کې د ډیر بیلونو اړتال لیدل ده, دنیا کې د کندر د کرایانو شاټ کېدل لیدل دي, دنیا کې د پنار خېټه خوب لیدل ده. اے زما بندا, په دنیا کې د سپیړه او جیل او لوګ او تند لیدل دي, د هسپتال چپو وخلی, د عزیز ولی چغو پیغورونو وخلی, ټینشن پیجنې. فیقول الله والله یا ربی ما مر بی بوس,
اے زما رب غم څه ته وایي؟ اے رب ټینشن دا څه ته وایي؟ اے رب جیل او د جیل وهل او سپیړې، اے رب دا څه شی دی؟ د کندر ژوند، لوږې او تندې، د بچو جړا او فریاد، د خپلې ښځې خپې بله خپې ژوند، د خپلو بچو سرې ګریوانونه. یا رب ما مر بي بوسن، زه خو نه پېژنم، زه خو وړوکې ستا په نعمتونو لوی شم، زه خو وړوکې سهولیاتو سره لوی شم. الله به ورته ای د آدم بچیه مخامخ وګوره، دا ستا د غریبۍ هغه ژوند دی. ای مالداره مخامخ تا ته په سکرین ته د خپل سهولیاتو ژوند وګوره. عرض مې دا دی په دې دومره اوږد حدیث کې دا غمونه ختمېدونکي دي، په دې پسې خوشحالۍ را روانې دي. ای د دنیا خوشبخته انسانه، ګورې دې خندا پسې جړا را روانه ده. ای د دنیا د ایسی او د ایټرو د سهولیاتو والا، د آخرت سخت را یادې کا. ای په جیل کې بندیوان اورورا، ای د غریبۍ او د سوکالۍ په ګرشتو کې بند اورورا، ای په قرضونو او بیمارو تکالیفو کې انختی اورورا. رب العالمین به داسې خوشحالۍ درکړي چې ټول غمونه به دې هیر شي.